बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو ډیر زیات ظلم شوی زیاتی شوی دو افغانو جنو ایجاد سره بازار نیلام شوی په سو باندې نیلام شوی اخر دوی دمره ولې مجبور شوی دوستانو د ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم او کتا ټول معلوماتو باندې ځان خبرل غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د افغانستان وا چې دوی وړې مشمنانه چې هغه عمر بو حد یو 15 کالو خپل د جسم د نیلامې لپاره تیار وي او دکان ته راغلي او دکاندار څخه هغه داسې سم معاهده وکړه په سو یو کړه دوستانو کزت ته تویم نو ما سر دې ټیم کې د شرم کته شوی دی چې یو پیغلې مشمنانه چې هغه عمرونه سنو او یو داسې دکاندار دا چې هغه خپوه هغه ته ورزي او خپل مجبوری بیان کوي او هغه د هغه د مجبوری نه फायदा اخلي دوستانو مونږ د معاشري باندې څه چل شوی دی مونږ ولې د حد پر بے رحمه شوی بے شرمه شوی چې مونږ بچای چې چا خدمات کو زکات خیرات ورکو مونږ هغه ځای کې د هغه د جسمونو سلوبه کولو اجازه هغه نه غواړو هغه د جسم قیمت لګو دوستانو قیمت سمره لګولیو قیمت یو 100 روپے لګولیو دوی خويندې 100 روپے باندې سره عام سره بازار هغه نیلامه شولې دوستانو مونږ باندې چې الله عذاب را نشي نو نور به سرسي مونږ د هات پر خپل معیار نه ورزیدلی اخلاقو نه ورزیدلی چې مونږ بچای چې هغه په سر باندې دین زیات خو الله تعالی درته معافیو کی چې کافر چې دا هغه به دمره احساس وکي دا هغه خلک دي چې د دوی بو دوزخ کې ټول نه لاندې درجه باندې دا منافقان دي دوی مخونو باندې ګیره ساتلې دي دوی دین باندې عمل نشته دوی صرف خپل مخونه په ګیرو کې پټ کړي دوستانو هغه خلک دي مونږ علماء کرام وګوره مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب وګوره هغه د معاشره لپاره د عالمان وي هغه په هغه لار اختیار کړي شیطان لار اس کله مخ اختیار وي ولې چې شیطان په لار کې کامیابی نه ده کامیابی علماء کرام صحبت کې ده علماء کرام صحبت اختیار کړي د خلک چې ګیره ستل دي او منافق دي هغه حشر قیامت پر ځای بچا سره وي هغه تاسو ته ویل ضرورت نشته هغه باندې تاسو خب ويږي چې منافق سړی آخرت کې وو حشر سوي دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام